سره کوي. فیسبوک باندې چې څومره زمونږ اوریدونکي او کتونکي مونږ سره کنیکټ شو ستړي مشي. پروګرام ستاسو आवाज دی په ریډیو باندې باقاعده غاز مونږ کو تاسو به مونږ سره شریکيږئ. نن چې زمونږ کومه مذاکره ده یا په کوم موضوع باندې مونږ خبرې کوو د زنانو د فني تعلیم اهمیت متعلق به مونږ خبرې اترې کوو چې ټیکنیکل ایجوکیشن کې د زنانو راتګ څومره اهم دی او د لپاره حکومت تر اوسه پورې لارې چارې لټولې دي او چې کومې لارې چارې وي نو مختلف حکومتونو هغه بندي کړي دي او کولاو کړي دي. په دې باندې به خبرې کوو. موجوده نگران حکومت په دې حواله باندې څوک سابقه د پاکستان تحریک انصاف حکومت سره کول د عوامو ریسپانس څه دی او ظاهره خبره ده چې ولس ته خو رهنمایي میډیا کوي د ریاست ټول ستنې کوي څلور واړه ستنې پای کې شریکې وي چې هغې ته رهنمایي کوي چې کم څیز ښه دی او کم څیز خراب دی. خو ظاهره خبره چې ډېر وختونو کې مونږ داسې مولیده چې د چا کنسرن وي یعنی د چا هغې په هکله ذمهوارۍ وي یعنی مونږ ډاکټر له زو تبې دپاره د هغه نه مختلفې دوايانې مونږ ته ولیکي مونږ راواخلو. دا تپوس نه کوو چې دا کم ملک جوړې کړي دي څنګه جوړې کړي دي ولې جوړې کړي څه انګریډینټس دي پکې. خو چې د پولیو د مرض د خاتمې خبره راشي نو هر څوک بیا تپوس کوي چې یاره د پولیو څاڅکي ولې ماشومانو ته ورکو. دا خو چې کوم دی مختلف ورپسې د ځان ابهامات تړلي دي. نو همدغه شانتې چې شروع کې ریډیو رالو نو خلکو به دې ته مختلف قسمه نومونه ورکول. بیا چې ټلویزیون شو نو عموم د هغې نه پس بیا وی سی آر او مختلف قسم له ډیجیټل گیجټس راله. بیا موبایل رالو موبایل ته هم خلکو بدرد ویل تر اوسه پورې ورته خلک بدرد وایي. ډېر داسې زمونږ ملګري دي اوریدونکي دي چې ورته اوس هم چې کم دی ښه نظر باندې نه ګوري. خو ټیکنالوژي د وخت ضرورت دی ځکه چې مخکې به پیدل خلک حج ته تله اوس په جاز کې ځي. همغه سورلي ده چې هغه خلک استعمالي یا به په اس باندې تله اوس هغه د جاز په صورت کې بدل شو. ټیکنالوژي څومره ضروري ده او زمونږ د جنس په بنیاد باندې چې کم تفریق په معاشره کې روان دی نو دا زمونږ نقصان کې دی که فایده کې دی. څه اصول داسې دي چې هغه مونږه که لمنې سره مضبوط ونیسو او هغې نه پس چې کوم دی مونږه تک کوو او جدید چې کومه ټیکنالوژي د هغه خپلو نو یقینا چې مونږ به د پرمختګ په لوري ځو. د دې خبرې ګواهي به تاسو هم ورکوئ مونږ به هم ورکوو. نن به مونږه خبره کوو چې زمونږ په زیات شمېر کې آبادي چونکې نن سبا د زنانو ده تقریبا د 80% پورې نو دغه زنانه چې کوم دی څومره کوټلې کردار ادا کوي لګیا دی په معاشره کې او څومره ادا کولی شي څومره مواقع موجودې دي او څومره خلکو ذهن جوړ دی چې هغې خپل بچي د ټیکنیکل ایجوکیشن طرف ته راولي. ټیکنیکل ایجوکیشن څه شی دی نن به په دې باندې خبرې کوو او دې دپاره په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې څه امور روان دي. نو وړاندې مونږه په دې موضوع باندې 3 پروګرامه کړي دي او هغې کې کامیابي زمونږ داسې ترلاسه شوې ده الحمدلله چې کافي حده پورې مونږه خلک دې طرف ته راغب هم کوو. په هغې کې اډمیشنز هم وشو خلکو پکې ډپلومې یا متعلقه کورسز هم که. بهرحال نن به مونږه تفصیلي خبرې اترې کوو په دې موضوع باندې. تاسو به مونږ سره شرکت کوئ خپل احساسات او جذبات به مونږ سره څرګندوئ. زمونږ خوشقسمتي ده چې نن مونږ سره زمونږ میلمنو هم موجوده ده او یقینا چې انجینیر امبرین خان هغه مونږ سره موجوده ده امبرین رشید او هغې چې کوم دی د ګورنمنټ پولیټیکنیک انسټیټیوټ پېښور کې لګیا دی خپل صلاحیتونو اظهار کوي. هلته کې ماشومانو ته جنکو ته زده کړې ورکوي او د دغه زده کړو په بنیاد باندې نور انجینیرز لګیا دی جوړی چې هغه زنانه انجینیرانې دي او دا زنانه انجینیرانې داسې نه دي چې مونږ اوس په دې دور کې هم دا سوچ کوو چې یاره هغې به څنګه انجینیرنګ طرف ته راځي بلکې دا انجینیرنګ مونږ د روزانه په بنیاد په خپل کور کې کوو. په هر لحاظ سره مونږ دې سره څه ناسه طریقې سره تړلي یو. نو ډېره مهرباني میډم تاسو مونږ ته رالي دلته پروګرام ته وخت هم راکړو مونږ سره شریک شوي. مننه کوم ستاسو د شرکت کولو. لومبې خو به زه دا وایم چې مونږ لږ په دې باندې خبرې وکړو چې دا پولیټیکنیک انسټیټیوټ کوم ستاسو دی په حیات آباد کې نو دا څومره امپورټنټ رول یې تر اوسه پورې پلی کو مطلب دا چې څومره اهم کردار یې تر سره کو په دې کې دې څه د جنکو لپاره. السلام علیکم ټولو اورېدونکو خلکو ته زما طرف نه سلام. ټولو سپیشلی دا کومې ښځې ناستې دي هغوی ته پکار دي چې دا پروګرام خاص غور سره راوړي ځکه چې دا ستاسو د فایدې خبره ده. دا ټیکنیکل کالج اور ووکیشنل ټریننګ ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل ټریننګ یو د جنرل ایجوکیشن سره پیرلل کې یو سټریم حکومت رو واسلې د سپیسیفیکلی غي خلکو د پاره چې یا خو د غي سکول چې د مای مس شوه دی یا غي سکول نه پاتې شوی دی مینس کې ووکیشنل کالجز د غي د پاره دی ټیکنیکل هم ټیکنیکل کالج کې د ووکیشنل ټریننګ هم ورکي د غي جنکو د پاره چې کمه یا لسم نه په سبقونه پری دي سپیشلی کلو کې دا ډیر زیات چې د فائدہ مند دي خلکو د پاره. او دین علاوه ټیکنیکل ایجوکیشن کې زموږ سره پیرلل کې اف ای اف ایس سی نارمل ایجوکیشن کې جنرل ایجوکیشن کې کیږي. نو ټیکنیکل ایجوکیشن کې مونږ ډي ای 3 ایئرز کورس ورکو. دا کې چې دی مونږه پریکټیکل شي نه یعنی اسوسییټ انجینیرینګ
انجینیرینګ ډیپلومازي دا د مین انجینیر سره اسوسییټ په تور باندې دا کسان کار کوي او دی چې دی دا هینډز آن ایکسپیرینس کوي پریکټیکل ایکسپیرینس کوي په دې ټیکنیکل سامان مې د دې لاس د انجینیرز نه زیات کولاوي. بالکل صحیح ده. اوس په دې باندې لږ واضحه او اسانه ټاپک کې به خبره کوم ماشاءالله تاسو خو په ډیره خپل خبرو کا چې بنیادی طور دا مختلف داسې کورسونه افر کوي یا ور کوي خلکو ته جنکو ته چې هغه کې لګي د غینې انجینرانو جوړیږي کم مت کې نه جوړیږي یعنی مطلب دا چې دې کې کم کورسز دي چې هغه باندې لګړم به دې کې زموږ د خوش قسمتي ده چې د کې پی کې ټول غټ او ټول واحد انسټیټیوټ زموږ حیدرآباد کې فیز 7 کې دی گورنمنٹ پولیټیکنیک انسټیټیوټ فار وومن حیدرآباد پېښور او دې کې موږ دیتا د آرکیټیکچر ټیکنالوژي هم خیو په دې کې موږ آنلاین نقشې جوړول دا چې کوم نن سبا داسې اگر اغلی چې نقشې په کاغذ باندې نه جوړیږي په کمپیوټر باندې نقشه جوړ کی ون فرنیچر هم درته پکېږي دي چې دا به داسې ښکاري اینډ فینش پروډکټ په ستاسو داسي آرکیټیکچر ټیکنالوژي دا زموږ سره الکترونکس ټیکنالوژي دا الکترونکس کې موږ دي ته بیسیک الکترونکس چې کوم مین لکه د انجینیر یوزلی موږ وایي چې ته هغه سوچ باره کې خبره کوي او چې کوم ټیکنیشن هغه ته په هینډز آن ایکسپیرینس هغه بیا استریم ټیکولې شي ټي وی هم ټیکولې شي وی سی آر یا ریډیوز یا فریج ټیکولې شي اوون ټیکولې شي نو دې ته موږ داسې ایکسپیرینس ورکو. دې نه علاوه زموږ سره سی آی ټي د کمپیوټر انفارمیشن ټیکنالوژي تاسو ته پته چې نن سبا کمپیوټر دور دی مونږ دي ته ورسره دا خو زموږ کم ټیکنیکل سایډ دی کې مونږ دا کوو. دې نه علاوه زموږ بیا چې کم جنکه د کور کارونو کې ډریس میکینګ کې امبرایډري کې نیټینګ کې دې کې زیاتې دلچسپي ده یا هغه جنکه چې کم میټریک نه پس لکه نور بس دا وایي چې د کور کارونو زده کو نو د لپاره هم 3 کاله ډیپلومي دي زموږ سره هغه ته وی ډریس ډیزاینینګ اینڈ میکینګ او ډي ډي ام د ډریس ډیزاینینګ اینڈ میکینګ عمر ته خو او دویم یو هغه د فیشن ډیزاینینګ اینڈ مارکیټینګ دی یعنی صرف فیشن ډیزاینینګ د کپړو ډیزاین جوړول ورته نه خیو بلکې هغه ورته خرڅول یا غي نه ګټه جوړول طریقه ورته خو دی سره مونږ دي ته دا ټریننګ زم ورکو چې فرض کتا تاسو یو هنر زده کو نو هغه هنر باندې به تاسو ګټه څنګه کوي لکه هغه تاسو آنلاین نو کوي به څنګه غواړي دی باره کې مونږ باقاعده سیشنز ورکو نو جنکه په دې پوي کو چې پردي او عزت کې دنه تاسو کور کې دنه ګټه کولو ست طریقه کار کې دی شي او کې چې کوم پاسبل هغه دی هغه مونږ دي ته بالکل سیده او دا ټول ډیپلومي چې کوم تاسو ذکر کې دا زیاده دي اهمیت نه انکار نشي کېدای زموږ په کلو کې ناستي جن کې او زنانه دي ایم په دی باندې پويږي نو دا ټول ډیپلومي بیا د اف اس سی برابر وي دا د ټول ډیپلومي د 3 ایئرز ډیپلومي دي د اف اس سی برابر خو دې کې ټول نه اهم خبره ده چې جنرال ایجوکیشن کې چې کم بچي اف ای یا اف اس سی کې نه پس بخامخه ګریجویشن کوي نو بیا ورته نوکری ملاويږي زموږ ډیپلومو ټول نه غټه ټول نه مزدار خبره ده بلکې نن سبا خو ماډرن فیملیز هم پریفر کوي په دې چې زر بچی چې دی د ګټه ته جوړ شي لکه هم دا 3 ایئرز ډیپلوما چې کی یعنی اف اس سی ایکویوالنٹ ډیګری کې به تاسو 15 گریډ جاب گورنمنٹ ډپارټمنټس کې ایز ان انسټرکټر ملاو شي یعنی دا ادارې یو خو حکومت په دې باندې ډیر زیات فوکس دی چې جنرال ایجوکیشن سره ټیکنیکل ایجوکیشن پوره دنیا کې ډیر زیات د دې زور دی چې پریکټیکل شي نو ته بچی راواړوي دې ته پکار دی چې د خپل کور کې مرمت کولی شي یا د کور نه بهر شي د خلکو مرمت لې یعنی مرمت سامان دی ته کور ته راځي او دی ټیکي او بیا خلکو ته ورکي نو گورنمنٹ دا ادارې مخکې نورې زیاتې او دا ایجوکیشن سټریم چې دی کم د ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل ټریننګ سیستم دی دا به د مخکې ډیر د باندې سټرنتن کوي نو د دې حواله سره فیوچر کې جابز هم ډیر زیاتی دا جنہ کې کم کاله ټرین 3 کاله ډیپلومي باندې صرف یعنی اف اس سی ایکویوالنٹ باندې مونږ چې دی ته مونږه 15 گریډ باندې انیشل هایرینګ وکړو دا بیا 17 18 19 پورې زی لکه د دې چې دی کنه بالکل صحیح مطلب دا چې دی ته داسې جابز ملاويږي بل دا جاب ملوم نشي دا په خپل دومره صلاحیتونو حامل شي چې مشرانو خبر وي فنز دک یا کار زکو په تحقیق کې د ورځ باندې پکاره شي خبر چې دی روزانه په بنیاد باندې دا سيزونه زمونږ په شیډیول یا په روټین کې شامل دي بهر دلته کې ودا خبره کو دویم سوال په زما دا وی او هغه ډیر اهم دی چې د ټول ډیپلومي چې دا کوم تاسو یاد کړئ دا ټوټل سلور دي کنه جی 15 دي سل 15 دي ښه ټیک شو په دې 15 وانو ټیکنالوژیز کې چې کله یو جنې 3 کاله ډیپلوما کول غواړي
نو هغه ریکوایرمنټس باندې خبره کو خو په دې باندې خرچه څومره راځي مطلب دا دی چې د کال یا د پوره ډیپلومې د هر ډیپلومې ځان له فیس دی او کنه د ټولو یو شان دی خاصه ورور د دې ډیر زیات ارزان یو خو ګورنمنت اداره ده حکومتي اداره ده نو زمونږ فیسونه برای نام یعنی دومره دي چې صرف چې دی هغه او بلکې ډیر ماشومان ته خو زمونږ میم جمیله زمونږ ډیره زیاته ریسپیکټډ پرنسپل هغه ټول لایف دی کالج ته ورکړی دی هغه شي از ویری هیلپفل نو هغه اکثر ورته معاف هم کی زمونږ فیس د کال د پورا کال 6400 دی نو دا د میاشتې 533 روپے راځي اندازن دویم خبره دا ده چې زمونږ د فیس سره چې دی زمونږ ته ډیر کم قیمت باندې د ته هاستل فیسیلیټیز هم موجود دي نو دا کم زمشد علاقې دا زما زړه ته ډیر نږدې دي ځکه چې خپل هم د قبایلی علاقو نه یم او جنرال ایجوکیشن سیټلډ ایریا کې ډیر زیات فوکس یې خلکو خو د ټرایبل ډسټرکټس کې چې د جینکو د پاره یوزولي دی سکول پری دی او بیا مینس کې ورته احساس وشي چې یار مونږ خو سکول خو پرې خوستو چې دی کور کې داسې معاشي حالات جوړ شي چې ګټې ته لار بل نه نو چې سنه طریقو کو چې مونږ د ګټې وسیله جوړ شي نو بس دی جینکو د پاره دا ډیر زیات امپورټنٹ دی چې غي دا کورسز وکي او بیا چې دی هم دا په 3 ایئرز کورسز باندې یا 3 منثس نه 6 منثس کورسز هم شارټ کورسز هم چې دی ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل سټریم کې هغه هم ډیر افیکټیو دي صرف 6 مہینے تاسو ډریس میکینګ کورس وکړئ نو کور کې دنه کپڑے هم ګنډل شي د خلکو نه تاسو بیا آرډر سما غشتې شي نو دا ټول ټریننګ سره مونږ ورته دام خیو چې دا بسنګ سیټ اپ کوي قرضه به د کم زین اخلي کم ادارې دی حکومتي چې هغه تاسو ته لون درکې کم ادارې دی چې هغه تاسو ته لکه وړو کې کاروبار سیټ کولی شي په پورا سیټ اپ کولی شي تاسو مدد هم کولی شي نو ډېر حکومتي ادارې مونږ سره په ان کانټیکټ دي په دې ادارې کې مغیر راځي دي ته ټریننګز ورکړي صحیح بل دي کې یو عامه خبره دام ده چې دا څومره عموم جنګې دا سیدي چې هغه میټریکو کې نو عمومي تور باندې ته دا مسلې چې نن سبا په بي اس کې اډمیشنز ملاویدل ډیر زیات ګران شوی دي نو هغه د پاره بزید د چې ځان ته وګدل را لټینو دا یو شارټ کټ او آسان نه موږ به تاسو دې طرف ته راغب کوم یعنی د دې اهمیت متعلق زنن خبره کوم چې دا واقعي ډیر زیات اهمیت ور په دې وجه باندې چې تاسو میټریک کله پاس کړئ نو عمومي تور باندې کالجونو کې داخلي نه ملاويږي او دا هغه هرگز دا مراد نه دی کوم ظاهر خبر زموږ لوی افراطي قوت پکاريږي یا پکې وی لګیا د کار کوي خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ټول خلک دغه طرف ته لاړ شي دا خانه یا دا دروازه دی خالی پاتې شي دا یو کلاد او د ډیر ټول دروازې چې کوم د محفوظ کولی درته وایي چې کوم جنکه میټریک پاس کی نو کوم ډیپلومې د لپاره ساينس ضروری دی کوم د لپاره آرټس ضروری دی ډومبه به دا خبر کوم چې سټپ بای سټپ لاړ شو چې خلک تیر پروګرام کې مومداسي کړو چې مچ څوک پاتې نشي یا د چا په ځین کې سوال راځي نو چې دا سوال چې موږ نه پاتې شنو بیا غي وای نو ډومبه به دا وایو چې د کوم ډیپلومې د لپاره کوم کورس کانټینټ ضروری دی یعنی ساينس یا آرټس چې کوم ټیکنیکل ډیپلومې دي ما تاسو ته وی چې آرکیټیکچر دی الکترونکس دی د کې مونږ جنکه اخلو د کلو ناراضي وزیرستان نواله د چترال پورې زمونږ د مختلف ایریاز نه ډیر لری نه جنکو راځي او ډیر تکړه دي او دی ټولو ته جابز ملاوي یعنی دی چوزي نو د مختلف کمپنیز دا چې کوم ټیکنیکل کوم پروګرامز دي زمونږ 3 ایئرز ډیپلوما دی د لپاره ساينس میټریک ضروری دی او چې کوم زمونږ د ډریس میکینګ دی کې آرټس والے جنکه هم چې آرټس کې میټریک کړي او 33% نمبر چې د چای نو هغه مونږ اخلو پکې یعنی جنرال ایجوکیشن کې تاسو دونه کم نمبر راشي نو تاسو یوزولي بیا مخکې کالجز کې اډمیشن نه کیږي او حکومتي کالجز د کم حکومتي ادارې کې خو بالکل نه کیږي کې میرټ ډیر هاي نو هغه جنکو د پاره چې کم لیفت اوټ شي نو هغه مونږ ډیر هایلی انکریج کوو چې هغه اټ لیست دی وجه نه سبق نه پریدي چې مونږ مارکس کم رااله نو مونږ سبق پریدو نو پکار دی غي جنکه راشي یو خو ډیر پردې تنظیم دی ډیر ښه لکه زمونږ میم جمیله ګل خټک چې کومه دا غم شیز ایجوکیشن کې ډیر زیات کار کړی دی خپل ټول لایف یې ور کړی دی نو هغه ډیر سټریکټ دی معاملې کې د جنکو د پردې او د عزت مونږ ډیر زیات خیال ساتو مونږ کوشش کوو چې کمې بچي مونږ ته د لری علاقو نه راشي هغه ډیر سټریکټ ماحول کې مونږ په هاستل کې ساتلی اور پورا بندوبست نو آی هایلی انکریج د خلکو چې کم سوچ کې دي چې جنکه یا د یاد ساتي چې کم جنکه تاسو کور کې پاتې شي بلرز بمستاسو کور ترازی او تاسو ته به ایشوز جوړیږي دغه نه خې چې هغه هنر زده کړي نو په خپل خپل باندې په مصیبت په وخت کې ودرې دي شي بالکل صحیح ده د کې دا خبره خو واضحه شو چې مطلب دا دی چې کمی جنکه د نورو کالجونو نه پاتې شي نو راتلی شي په اسانه سره د هرګز دا مطلب نه چې غیر معیاري افرادي قوتي بلکې هغه ظاهر خبر چې په دې باندې موږ د اندازه نشو لګولې چې هغه مارکس کم یا زیات دي نو هغه
حال دی جی جی خو بیا هم تاسو څومره پرسنټیج یې ښیې دی چې لکه مطلب دا دی په ساينس کې څومره پرسنټیج پکار دی چې کوم د ساينس والا ډیپلومي چې پای کې اډمیشن وشي چې ونه کړي زمونږ 33% کټ اف پوینټ یې خې دی نو هغه مونږ اخلو دا خو لاست لیمټ لاست لیمټ دین لاندې بیا بالکل خدا دې چې دا د تاسو خبره ټیک تا یو بچی لیاقت قابلیت کلم د نمبر نه ریپرزینټ کوي مونږ هم په دې بلیف ساتو هنر چې دی هغه کلم ستا ډیګری نه واړي هنر زدکړی هغه چې په کم ځای کې هم کتا سره ډیپلوما نه می ہوتا زکړه کړي نو هغه بتا پکار راځي یقینا نو دا سه دا خبره خو واضحه شو چې مونږه کمی جنکه دې طرف ته راغب کو نو د اغي تعلیمي قابلیت څخه پکار دی فیس ور سره سمره پکار دی دا خبره واضحه شو نو راضي به څنګه طریقې سره او آیا دا سہولت د پیښور نه علاوه په نورو علاقو کې موجود دی که تاسو کالج پورې لیمیټډ خبره کوو نو ظاهره خبره چې هغې کې به مو وایو چې پیښور خو کم خلک راتلی شي او دلته کې اډمیشنز کولی شي نو طریقې کار یې څه دی کم سیزن کې ستاسو اډمیشنز آن وي کم کې آف کیږي څه طریقې کار دی او په نورو علاقو زه وایم چې سوالونه به ډیوایډ کو بیا ډېر یوز کیږي که تاسو د کالج د داخلي خبره کوو نو کومې ورځې هغې دپاره نن سبا جی زمونږ اډمیشنز اوپن دي ستمبر کې کلاسونه شروع کیږي نو د ستمبر ناول چې کومې ورځې لکه دا لیټ هم میډم اکثر اجازت ورکړي چې کم فیملیز یا ډیلی شي اسی نو وی آر ویری فلیکسیبل مونږ ډیر کوشش کوو چې جنہ کې میکسیمم مونږ ایڈجسٹ کو نو دا د چنن سبا ایڈمیشنز شروع دي حیدرآباد کې هم دا یو کالج د دین علاوه زمونږ چې د کم ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل ټریننګ اداره ده د دې لاندې دوه قسم ته ادارې دي یو شارټ کورسز والا 6 مہینے کورسز دي او مختلف علاقو کې دي ایون ټرایبل ډسټرکټس کې هم شته د جنو کو باجوړ کې یو د ډیره ښه اداره ده دا سه د غټ سټیز کې بیا 3 ایئرز ډیپلومي والا د ډیپلومي کې ما تاسو ته وی چې نوکری تاسو ته خملاوي ان کې تاسو ګورنمنت جابز طرف ته راځي نو تاسو ته ټیچینګ جابز ملاوي آی کې خو دویمه خبره نشته او جی 6 منثس چې کم کورسز دي کنه هغه کې هم ډیره د غټو لکه هغه د چې 6 منثس کې تاسو ته یا د کپړې سویټر جوړول د ریزه کې ور سره هغه بسنګ تاسو ایڈورټایز کوي مارکیټ ته به څنګه وړي کم کسانو سره به تعلق لکه هغه پوره چل درته خو چې دا به تاسو بیا جوړوي څنګه خرڅوي به څنګه او د غټي سره بیا بانک کې به څنګه کې دی بانک والا هغه مرته خو چې نو دا ادارې په مختلف شهرونو کې تقریبا هر شهر کې د غټ چې کم خارونه دي د کښتا فاټي کې چې کم دی دا کم زمشوده علاقې دي کې باجوړ کښتا او کوشش کوي ګورنمنت چې اوس د خیبر ایجنسی کې هم یو جوړی لګیا ده دین علاوه په کوهاټ کې هم لګیا ده وزیرستان کې هم یو منزوري شوې ده نه د زمشوده علاقې کې ماته پته ده چې د ټیکنیکل ایجوکیشن ډیر زیات ډیمانډ هم دی او ډیر زیات لکه عقل ته ضرورت هم دی بیسیک ضرورت الته دی نو مونږ ډیر فوکس دی د ډپارټمنټ ډیر فوکس دی زمونږ اچھا د دې اډمیشنز تاسو خبر وکړه اډمیشنز هم د طریقې کار شه د آنلاین دی راضی واسه طریقې کار مونږ اډمیشن فارمز ورکو که فرض که څوک ډیر لري نه دي نو په فون مادیم کانټیکټ کولی شي زمونږ ویب سایټ هم موجود دی زمونږ فیسبوک پیج هم دی زمونږ انسټاګرام کې هم پیج دی نو دا ټول هغه چې دی کانټیکټس زمونږ فون نمبر په ویب سایټ باندې موجود دی که تاسو لیکي ګورنمنت پولیټیکنیک انسټیټیوټ په ګوګل کې ورکې نو تاسو به د دې ایډریس هر څه ملاو شي که فرض کرات لې نشي په فون باندې هم مونږ اډمیشنز کوو مونږ ته پکار دی چې د بچي شناختی کارت یا که فرض کا شناختی کارت نه می بے فارمي ټیک شو د دې چې کم میټریک سند دی لکه د لسم چې کم ځای نه کړی دی دغه اخري چې کم ډیګري دی هغه ضرورت دي بس دې نه علاوه ضرورت دی کانټیکټ نمبر ظاهري خبر چې بیا مونږ تاسو راغی باندې که تاسو لری هم موجود یو تاسو اډمیشن کول غواړئ ما تاسو چې مونږ سره د بس سہولت هم شته د هاستل سہولت هم شته دا سیدا کالجز په مختلف شهرونو کې خپل علاقې کې تاسو کې تقریبا ما که زه غلط نه یم 200 نه زیات انسټیټیوټ چې دي د ډپارټمنټ انډر دي نو مختلف شهرونو کې کې پی کې دا موجود دي بالکل صحیح ده اوس موجوده وخت کې تاسو په کالج کې څومره سټرنث دی څومره جنہ کې په سبب زمونږ اوس کالج کې 122 نه برابر بچي دي خدا زمونږ اف سیشن مونږ شارټ کورسز بند کړی دي نو چې کله شارټ کورسز سٹارټ شي بیا एकदम زمونږ چې دی اډمیشنز بوست شي کنه ځکه چې شپږ کورس میاشتو کورسز د لپاره خلک ډیر راځي نو زمونږ بیا ځنې ډپارټمنټ کې ډیر ښه سټرنث چې کم د کپړو ګنډلو والا ډپارټمنټ چې کم کې مونږ د کپړو پورا سلای هر څه خيو هغه کې ډیر زیات خلک اډمیشنز کوي یعنی هغه اډمیشنز ډیر زیات دي بالکل صحیح دا شپږ میاشتو کورس خو هنر ورکوي خو مطلب دا چې دا خو څه ده تعلیمي ډیګري برابر خو نه کوي دي ته مونږ سرټیفیکیټ لیول کورسز وایي د سرټیفیکیټ ورکو هم د ډپارټمنټ طرف نه منزور شوی لکه حکومتي ادارې طرف نه پراپر بورډ دی دغه طرف نه سرټیفیکیټ ملاوي بالکل صحیح دا او رجحان په دې تیرو لسو کالو کې یا چې کله تاسو شروع
کړی دی نو کوم ډیپلوما کې د جنکو سیوا زمونږ خو چونکې کې پی کې او د سایډ ته جنکه ډیر زیات انټرېسټډ دي ډریس میکینګ او ډریس ډیزاینینګ ان جنرال هم جنکه انټرېسټډ دي خو لکه اوس چې د نږدې وخت کې ټیکنیکل سایډ ته جنکه ډیر زیات راځي او ډیر په خوشحالي هم راځي نو ارکیټیکچر الکترونیک سی آی ټي سپیشلی کمپیوټر سایډ سیکشن تاسو ته پته چې کمپیوټر مختدور بالکل پیپر لیس را روان دي چې کاغذ باندې استعماليږي د کمپیوټر د کمپیوټر باندې په دومره ضروری شوی چې لکه انسان څنګه چې اول بلیکل از د کول ضروری وو نو کمپیوټر سایډ ډیر زیات چې د خلک خوخي لګیا دی د طرف ته ډیر اډمیشنز دي بالکل صحیح ده یقینا چې امرین مېنم سره زموږ خبره اترې خو روانې دي خو په یو سام ورسره دومره ډېرې خبرې وکړي سوالونه لا اوس هم ډیر زیات پراته دي خو بهرحال اوس زه کوشش دا کوم چې اوریدونکو ظاهر خبره د مونږ سره چې څنګه پروګرام شروع شي نو تاسو ټلیفون کالز هم شروع شي نو زه دا وایم چې کم سوالونه داسې دي به زه تاسو ته پرېږدم تاسو هم پکې تاسو کولای شي او زه دا وایم چې نن زه په دې باندې ظاهر خبره چې مونږ هر یو مذاکره کې دا خبره کوو چې فیصله پتا شو خو دې کې فیصله مونږ کوو یعنی مطلب دا چې قسم له تاسو ته رهنمایي درکو فیصله خو بیا هم نه کوو خیر رهنمایي ده او رهنمایي په دې حواله په دې اساس باندې چې دا انتهایی زیات ضروری دی او باید چې زمونږ څومره هم داسې پیغلي دي چې هغوی لګیا دي خپل برخه کردار تر سره کول غواړي نه صرف د خپل کورنۍ لپاره بلکې د معاشري لپاره نو خامخا د لار خپل کې ځکه چې په دې ذریعہ باندې تاسو اسانه سره نه صرف داسې افرادي قوت جوړېدي شي چې هغه پیسې ټکی ګټي بلکې مقصدیت هم پکې شته دی چې د هغې په ذریعہ تاسو دنیا ته د دې خبرې ترغیب او ښودنه کولی شي چې د پاکستان یا د خیبر پښتونخوا پیغلې هم په دې مت کې لګیا دي خپل برخه کردار تر سره کوي څنګه چې بیا وویلی شو چې په مختلفو سرکاري ادارو کې باقاعده د دې لپاره ځایونه یا نوکرۍ مختص دي او د دې لپاره ظاهره خبره د کوټه به هم وي نو په هغې کې هم تاسو اسانۍ سره اپلای کولی شي او سکسس سټوریز باندې به هم خبره کوو چې څومره جینکۍ د دې نه فارغې شوې ته نوکریانې میلاو شوي هم دي بهرحال کالر به ګورو لومبې چې موږ سره څوک دي کوم ځای نه دي ورڅه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ څوک جناب او کوم ځای نه ټال علاقې نه حضرت مولانا مل نذیر صاحب مولانا صاحب مهرباني چې موږ سره شریک شوي مولانا صاحب مختصره خبره را سره شریکه کړئ چې د جنکو دپاره کم د فني تعلیم دی نو دې ته تاسو په کم نظر ګورئ او څه ګڼئ چې دا څومره اهم دی ماشاءالله چې کوم د مختلف بچیان هم الحمدلله سم کیږي جی جی دا هنر د فن د کول ډیر ضروری دي هنر بندیا زنانه بندیا صحیح صحیح دا تنگ نظر خلق چې کوم تنگ نظر خلق دي چې کوم دغه پابندۍ په لګي کنه بالکل صحیح ډیر ښکلې خبره ده د قرآن حدیث کوم دی شي اجازه درکړي پردې کې احترام کې هغه سلول سکون ابو د لفظي دي کار صحیح صحیح دو مور پلور پر خبره ده ته مور پورې صحیح وشي شعور ورکی روشي قرآن حدیث نه تعلق مذهبونه فکر ازول معلوم شي صحیح صحیح احترام خپل ځای کې پرده خپل ځای کې سکول مدرسه تعلیم مذهبي تعلیم دنیوي تعلیم خپل ځای کې تلول د لازمي دي صحیح بالکل ټیک ده او سبا چې ته مثال په تور باندې دا خوند مړ شو نور کور کې کپڑا ګنډال شي دا هنر ځون ته بربروال شي دکان بربروال شي خیر پردې کې کول شي ډاکټرۍ کورس مثال وکړو انجینیر وکړو صحیح ډاکټرۍ خپل کلینیک پور کې وباسي خپل کلی کوم علاقې کې وباسي خپل پردې کې کوم دا ډاکټرۍ کورس کوم دا وکي انجینیر کورس کوم دا وکي صحیح او د اسلام په چوکاټ کې په نه دایره کې دلاله صحیح صحیح اسلام متعدد اجازه تر کړه ده بالکل صحیح دا یورپ باندې مغرب باندې کوم دا آزاد کولو دا آزاد کولو قرآن کریم په باندې په لګولې دا په باندې سره احترام سره عزت سره خپل کلچر سره خپل روایت مطابق اسلام کې طالبات پالې دي هغه شدت پسند خلک دي هغه کوم دا تشدید کوم دا کوي سخت کوم دا کونو باندې زلولوي کوم د اسلام علی مبتای ولا ضرب زلولدي هغه ته اسلام اجازه ورکړه دا دوره په باندې د په فورس سبول د احتجاجي مزدلا خلاف کوي صحیح بالکل ٹھیک ده مولانا صاحب ډیره زیاته مهرباني ماشاءالله تاسو ډیره ښکلې خبره وکړه او ظاهره خبره ده چې مونږ سره کالز ډیر زیات وي نو زه دا وایم چې ټول اوریدونکي مونږ سره شریک شي او ظاهره خبره ده چې دې نه معلومیږي چې زمونږ د زمشو ضلعو د څومره هم پیغلې راځي او لګیا دي په مختلفو ادارو کې خپل برخه کردار ترسره کوي نو دې خبره کې دویمه سرای شته نه چې مونږ عمومي طور باندې مختلف د غیرت یا د جنس یا د مختلفو سيزونو خبرې کوو نو هغه د هر چا یو ذاتی معاملې چې هغه څنګه هغه خپل طریقې سره بوزي په کومه لاره باندې تک کوي خو
مونږ په دې وجوهاتو باندې څنګه چې زه اکثر مثال ورکوم چې زمونږ ګڼ شمېر پیغلې داسې دي چې هغې که په پردي کور کې جامې وینځي نو ورور یې نه خفه کېږي، خو چې کله هغه چېرته کې ښځې کې افیسر لګي یا چېرته کې په بینک کې اعلی عهده باندې لګي یا چېرته په بل ځای کې لویه عهده باندې کار کوي نو بیا ورته مسلې زه به فیډر سیوا کم بیا به ټیک شي. اوس به ټیک انشاءالله. ښه جي نیکسټ کالر ګورو چې څوک دی موږ سره او چېرته نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. هدایت الله صاحب ستړي مشي، تاسو به ګیلمندم یې خو خفه کېږئ به نه د شیخ محمدونه. جی 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 هدایت الله صاحب وایي جی خبرو کوي موږ سره نن د ټیکنیکل ایجوکیشن متعلق او نور سره خبره وي هم را سره شریکولی شي. یاره خیس رحمان صاحب خیس رحمان به نن خو مې ډېره زیاته ګیله ده. جی جی وکړئ بالکل وکړئ. نن مې ګیله ده چې د جی زمونږ د کلي دا کم های سکول بند دی، یقین ساتي زما یو ماشومه د جی نن چې سهار هغه زه د کور نه راوتم که نه جی جی نو هغه د سربند کې هغې داخله غیشتې ده. جی جی او یقین وکړه چې هغه ما په جړا په کور کې پرېښې ده چې د هغې دماغو باندې دومره پرېشر راغلی و چې که چېرې سکول دلته نږدې وې نو مونږ به ښه ښایسته حاضره سره مونږ به تلو، وزیري به م کول او د خپل تعلیم به م حاصل کړی و. بالکل سید هدایت الله صاحب دې کې تاسو په حق یې او ما 2-3 ځل ستاسو چې کوم شکایت دی که نه هغه مې متعلقه محکمې سره شریک کړی یم د هغې باور هم راکړی دی، خو تاسو ته معلومه ده چې دې وخت کې نګران حکومت دی نو نګران حکومت خیر الیکشن خو پرېښی دی بل څه کارونو پسې نښتي دي، خو بیا هم مونږ کوشش دا کوو چې هغوی دې طرف ته پاملرنه وکړي، مطلب مونږ ورپسې زور وړو. ولا لږ په کار دي ورلګي ځکه چې دا خو پسمانده علاقه ده جي ټول غریبانان خلک اصل کې دا د هغې په ډومین کې شامل نه دي که نه د هغې په ذموارو کې نه دي شامل، خو بهرحال لکه مطلب اوس موجوده وخت کې او باقي انشاءالله په دې باندې به زه خامخا زورنه هم کوم او دا سیس چې کوم دی ستاسو مسله داسې سبا انشاءالله سبا یا بل ورځ کېدای شي داسې یو لوی پلیټفارم باندې چې هغې مختلف د ترقیاتي کارونو والا عالمي ادارې دي نو هغې باندې سټرس کوو نو انشاءالله امید دی چې څه ناسه لارې ته روزي. ډېره مهرباني به جي او بل دې خور ته دعا سلام وایم جي او بل هغه احسان داوړ صاحب له ورغلی وم جي. ښه جي احسان داوړ صاحب څه وویل جي؟ نو بس هغې هغه ډي سي سره ملو کړم هغه کاغذونه مې ورته جمع کړي خو زما لږ دا نمبر چې کوم دی دا لږ هغې ته ورکړي چې په کاغذونو باندې دا نمبر ضرور به ورسره شریک کړم او دا ښه دی چې احسان داوړ صاحب تاسو سره ملاقات شي. تېر ورځ چې تاسو ماته کالز کول نو زه بیا هم بخښنه غواړم خو زه دا ویم اکثر اوقات په پروګرام کې چې زه چونکې ظاهره خبره د زما خو د وخت دې پورې محدود دی خو زه الحمدلله 24 ګنټې عوامي خدمت کې لګیا یم اخره کې به الیکشن ته ودرېږم. جی 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 وایي تاسو مشکور یم جي او ما دا خبره زه سره کولی چې زه دا غواړم چې د دې ام پی ګانو ام ان ګانو په ځای باندې تاسو راشئ نو ماته به دا بهتره ښکاري تاسو او محمود جان بابر صاحب. جی جی هدایت الله صاحب ډېره مهرباني بس موږ خو صحافت کار دی صحافت به کوو ډېره مهرباني موږ سره د شرکت کولو. بهرحال هدایت الله صاحب چونکې تېره ورځ کالز کول نو په دې وجه باندې چونکې هغه وخت کې زه بل څه کار کې مصروف وم نو دې وجه مې اټینډ کړی نو ما ځکه ویل چې زمونږ چونکې اورېدونکو سره نږدې د اواز رشته ده نو چې خاطر دروند نه کړي. میډم وګورئ تاسو لکه مطلب دا دی چې د 2 کالز نه تاسو اندازه ولګول الحمدلله زمونږ میکسیمم یعنی زیاتره چې کوم پښتانه دي نو هغې په دې خبره باندې پوهېږم ایون مذهبي طبقه خو د هغې باوجود د بعضې وخت کې د هغه جوړ شي د فلاس جوړ شي که نه د هغې په وجه باندې جینکۍ تعلیم طرف ته نه راځي نو دا قسمه سوچ خاتمه تاسو څه وایي چې څنګه به ممکن شي؟ زما دا چې څومره ما اورېدونکي دي سپیشلي سړو ته ما دا ریکویسټ دی چې خپل بچو ته کور نه داسې ټریننګ ورکوي چې هغې پرده او د خپل روایاتو نه اوړي اسې هم نه لکه صرف دا تعلیم او صرف بهر وتل د کور نه یو ورځ دی ته پیښه راځي. زما فاټي کې ډیره موده نوکری کړې ده په باجوړ کې ماته دا اندازه شته چې د جینکو چې کله تعلیم نه پاتې شي نو یو وخت په داسې راشي که ورته ښه خاوند میلاو شو نو بیا خو حالات ښیي او که خدای مکه داسې سخته پراله نو بیا لیورونو ته ناستي او یا هغه زندگی دی ماته لګي چې د دې خپل مور پلار د پاره بیا تکلیف جوړیږي ځکه چې د بل چا لاس ته ناستو او د خپل لاس ګټه کې ډیر فرق نو زه د ټولو خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې لکه زه خو ادنا هغه زما دونه تعلیم نشته په دې هغه شی حوالې سي او نه زما دونه حیثیت دی چې په دې خبرو کوم. پیغمبر علیه السلام د تعلیم دواړو ته ښځو د سړو دواړو ته حکم کړی دی او د دې نه علاوه خپل هم ځان ته داسې بیبي خوښه کړې وه چې کوم کاروبار کولو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنه نو د کاروبار کول او د کاروبار زده کړه کول یا هغې کې ځان د ملازمین ساتل یا د دې
انکریجمنٹ دی اسلام کې د دې خوخه شوی دا د لپاره بالکل نو دا چې کمی جنکه کلو کې ناس دي ته زما ریکوست چې خوده ته ګوره بجای دی چې تاسو اخو دی خو د غیبتونو خیبدو کې ځان اچوي ځان په صدا سي اکټیویټي کې مصروف ساتي یو خو بیماریاں دي ته ضرور لګي زر بډای شي په دې باندې چې غم سوچونه فکر ورسره شي غربت یو داسې شی دی نن سبا دونه ډیر شوی دی چې سپیشلی د زمشه د علاقو ول خلکو ته زما سپیشل دا ریکوست دی چې خپل بچو کو فرض کا تاسو جنرال ایجوکیشن کې تاسو وایي چې یار لسم دی نه کوي او زه په شرمېږم نو خوده ته ګوره چې بیا داسې هنر ورلخه مخاور کې چې سخت پیراشي نو چې دی بل چا د بل چا سړی لاس ته محتاج نه تاسو ته هم چې بیا کینی نو تاسو ته هم بیا تکلیف کیږي کورونو کې چورونو ته کینی نو الله ورونو ته هم بیا تکلیف کیږي نو خبره دا ده چې خزو ته پکار دي چې دونه زور او همت پکې سپیشلی د 40 ډیر زیات مهنتي خزي دي نو زه وایم چې هغه به عزت به اکثر وخت تاسو خبره کوي اکثر وخت زه پکې دا وایم چې مطلب په پټي کې په غیارې بلو باندې اغي ته سړو ته ځان بدی نه ښکاری خو چې کله هغه اعلی عہده تر سي نو ورته مسله وي نو په دې وجه باندې ضروری ده او کومګه دا غواړو چې زمونږ په علاقه کې د ډیولپمنٹ ګوري کپې خبر دی ک امریکا دا کومر ډیولپمنٹ ملکونه دي یا خارونه دي یعنی میټروپولیټن په خبر ته ویلې شي نو په خبر کې خومدا سینه د چې ګنل ته کې سونه د زمکه نه راوځي خو بس خبره ده چې خلک تربیت یافته دي تعلیمي ادارې دي او خلک زی همدغه شانته په دغه علاقو کې چې کم خلک موجود دي نو دا نه د چې ګنه ټول پټوله خو چې کم خلک خپل حالت په خپل خنه کې نو په ځای باندې پاتې شي وي چې په تدبیر چې د کوټې سورې بننه کې دا تقدیر دی چې په دغه کوټه اساسي نیکسټ کالر ګورو چې څوک دی موږ سره السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام څوک جناب حکم زینا الرحمن صاحب زمين حاج خلیل خبرې کوم د زرخانه منهاج خلیل صاحب ډیره مهرباني چې موږ سره شریک شوي د ګیس مسله صرف تاسو نه د ټول خیبر پښتونخوا ده بس ګیس بدن ورلګي د خور ته کوم د سړي مشه مو ډیره په خپل مینه باندې ورته هر کله به مهرباني سبا وای د نن د موضوع متعلق ټیکنیکل ایجوکیشن جنکول څومره اهم دی جی ډیره خسته او ډیره مزیدار او ډیره بهترین زله پوری موضوع وروړه جی جی او الله دې مونږه په دې خبره مونږ پویو په کوم ځان نه پوهه کړی دی اوس لکه تعلیم شو یا بل څه شي شو او چې په هسپتال کې چې کوم نه لکه نرسنی یا ډاکټر ني او زما لور خور ته چې کوم د بال بچیا د نور څه مسله پیښ شي نو هغه ټیم کې چې کوم د راتیا ډاکټران راته نو هغه ټیم مونږ پښتو غیرت کیږي بیا پوه شئ صحیح ولې چې هغه بیا مونږ دا وایو چې لکه په خپل لور خور باندې تعلیم وکړي نو مته ډاکټر به جوړ شي نرس به جوړ شي ټیچر به جوړ شي نو چې کوم نه داسي کور کې به کوم نه ټیوشن پڑھاوي نو داسي کارونه دي لکه دلته کې زموږ په دې کلي کې چې کوم دی داسې جنکې دي او یو کور دی د هغه چې کوم دی اته جنکې دي او یو ورکوټی ماشوم دی لکه مشرانې جنکې دي نو زموږ داسې کریانو غوندې ورکوټی دوکان دی نو هغه زما زوی بس هغه تنګ شو هغه بس ډېره موضوع شه مطلب چې پیسې ور باندې وروړي پرونی ورته انکار وکړو صحیح نو هغه راغلم زما لور ته وایي چې یاره دغه دی او د ستا رور چې کوم دی ما سودار نه کې ورته داسې کار دی هره میاشت ته باید 2000 او 3000 او 4000 روپۍ زیاتې جمع کېږي که نه صحیح دا چې اوس مته تاسو سره په کور کې چې کوم دی دا کمې تاسو چې کومې خويندې دي کومې دغه دي په دې باندې چې کوم دی لکه کور کې تاسو ونرې زده کړی وي یا دغه دي زده کړی وي نو مطلب نن ورته دا مسله نه وي دا پلار دی غریب بوډا دی که نه په تاسو پورې به چې کوم دی دا مسلې ته چې کوم دی لکه مونږ دې دغه ته ګورو صرف پښتو ته ګورو نور چې کوم دی مونږ ټول معاملات خراب دي بالکل ډیره مهرباني منهاج خلیل صاحب موږ سره شریک شوي تاسو او یقینا چې دغه مثال زه بیا پاپولیشن بیلنس باندې هم ورکوم هغې کې اکثر اوقات خلک بیا مختلف قسم له خبرې کول شروع کړي خو دا واضحه ده چې انسان ته الله پاک اختیار ورکړی دی دې اختیار په بنیاد باندې هغه ته د سزا یا جزا نظام برابر کړی دی که اختیار نه ورکولې او ټول اختیار چې کوم دی الله پاک ځان سره ساتلی نو بیا به ظاهره خبر چې انسان نه به تپوس نه کولو نو تپوس نو په دې وجه باندې کوي چې خپل منیجمنت به په خپله کوي او هغه په دې دنیا کې خپل ځان دپاره منیجمنت کول زده نه که نو په دې وجه باندې ورته د آخرت کې کھیتی عموم ویلی چې دلته کې څه کرې یا برې وي نیکسټ کالر ګورو چې څوک دی مونږ سره السلام علیکم السلام علیکم خجی او دین علاوه زه دا هم ووایم چې څومره مونږ سره اورېدونکي شریکېږي نو د دې متعلق ستاسو په کور کې داسې پیغلې وي او تاسو هغې دپاره داخلي کول غواړئ او ستاسو په ذهن کې څه سوال وي څه ابهام وي نو هغه هم مونږ سره خامخا شریکوئ چې دا شانتې په اسانۍ سره ستاسو شرکت مونږ سره باوري شي بهرحال په فیسبوک باندې چې زمونږ څومره کتونکي وخت ختم نو زه وایم چې 3 بجو پورې به تلي خیر دی لا وخت شته دی یو 15 منټ باقي او 3 بجو پورې ولاړ شو نو سیشن ډیر اهم دی 2 بجې وایم چې موږ سره غونډي پاتې شي بهرحال میډم اوریدونکو ګورو که سوال را لوک ټیک د کنینو بیا نور سوالونه بدل نه کوم زه په خپل ګورو نیکسټ کالر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک جناب حکم زینا نن دا خبرې کوم تنګونه جی جناب سبا ویل غواړي جی سماده چې را میډم رخصنده پروګرام تراولې بل ورځ میډم رخصنده راولم جی دې
اکثر د دې معلومات موږ وکړو دا پروګرام صوبایي مختصر برای خواتین او جواب ان شاء الله ابا کخيري راولو هغه بم یو راتلونکي هفته کې به کخيري راوبلو تاسو راته دا وایي چې تاسو د ټیکنیکل ایجوکیشن متعلق څه سوال څه خبره کول غواړئ نو کولای شئ موږ سره سر مو په ډېر پسمانده علاقه کې کېږو دلته خو موږ ته دا سهولت نشته دی بچي تاسو کوم ځای کې کوم علاقې سره تعلق دی اکثر جی 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 زموږ خو خواهش دی خو موږ خو داسې پسمانده علاقې بلکې معاشره داسې ده او اکثر اوقات دی وایي هم نه کنه علاقې نوم هم نه اخلي اچھا بچو دا دی چې د ایون ټرایبل ډسټرکټس کې هم وړو کې سنټر کولاو شوی دي د د سنټر وي یوزولي ته خپل جبه کې تاسو ارد گرد وګورئ تاسو کې نو سنټرو کې ایون د حد پورې حکومت کوي چې تاسو ته الټا پیسې درکې دراتلو د پاره د تګ راتګ خرچم درله اکثر کورسز کې د مختلف ادارې ورکي نو دا ټول حکومتي ادارې تاسو علاقې په خامخای ایون فاټا کې ډیر ډسټرکټس کې موجود دي نو بیا سیټلډ ایریا کې خو په خامخای بالکل تاسو ته استفاده کول شي بار ان شاء الله تاسو والا چې کوم د صوبایي متصف خبره کوي دا براتونکو هفته کې کوي ډیره مهرباني اکثر اوقات خدا سیم وی چې زمونږ ډیر تیر ورځو کې اسی واقعیا راغلی مو چې اف ام ریډیو ته په کال کولو باندې هغه خیر صد د مونږ د بعضي اف ام ریډیو چینلز هم داسې کوي چې هغه عجیب غونډه کې کردار ولوبي چې هغه کې صداسي عجیب غونډه کې گفتگو یا خبرې راشي حالانکه کمیونټي ریډیو د لپاره چې دا یو قسم لا ډیر پاک او ډیر مهم کردار تر سره کوي چې هغه لکه مطلب دا دی چې یو قسم له مور پلار یا یو قسم له یو بهترین رهنما کردار ادا کوي چې هغه ته لار خې لکه نن مونږ چې دا خبره کو خو هغه کې دا خبره شوی چې لکه یو جنې اف ام ته کال نه کوي په غزه کې علاقه کې د دې خبر جرګې باقاعده فیصله کړې و بهرحال 525443 زمونږ د ټلیفون شمیره د 09 د پیښور ایریا کوډ دی په مونږ د جرنالیزم کې یو متل وی یا یو خبره راته کوي چې نمونه چې کم دی دا ضروری نه دي نه علاقو نمونه ضروری دي خبره دا چې سکول دی دا ضروری دي نو په دې وجه باندې بلکې زبداویم چې اف ام ته کال کولم ضروری نه دي خو سبق خامخا وای یا مې سوري ټو سے پلیز سبق وای او چې دې سن زده کړه که فرض کړئ اداره نه مينو چانه چا سب گاونډانو کې چانه سن زده کې بالکل یقینا په وکاروم برازي نو خیر او نه خادل درازو ټیک زم چې را پاسه ک بیا به یخ شنو بیا به خوندي بهرحال 525443 زموږ د ټلیفون شمیره او 09 د پیښور ایریا کوډ نیخ پنیغه اوریدونکو مونږ سره شریکې دي شي خپل جذبات او احساسات مونږ سره سرګندول شي او یقینا چې تاسو په ذهن کې څه قسم له سوال تاسو مونږ سره شریک کړئ او کنينو ظاهره خبره چې زموږ د سوالونو د سلسله شروع هم ده تاسو مونږ سره شرکت هم کوي 52544143 باندې نیکست کالر ګورو چې څوک دی مونږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام څوک جناب کوم زینا دغه مو ته سنټر ضرورت دی نو خو چې مو درخواستونه ورکړو چې د شپاره سره مو له پیس ورنکې او درخواستونه څه د پاره ورکړي دا لګ را توازیه کوي سنټر د پاره د کپړو ګندل ل سنټر کوم ځای کې تاسو دا کوم سنټر کې کوم علاقه د تاسو پاوکي دی ها پاوکي دلته په پیښور کې کنه نو تاسو سوچ چې مخبل سنټر کو لوکو کله تدې جنکوم داسې دي اخر ټول راته زمات تر اوسه پورې ما خپل مداله په نامه خلکو ته کارونه خېله ټیپ ودارته او ډیر زیات ساده چې خامخا د کنټرول په دې باندې دا ذکر کوم چې مېډم د ریزم ورو خو زبم درته خبرو کوم چې ان شاء الله دې لپاره به یو سپیسیفیک پروګرام کو چې پای کې د دې لپاره کوم اداره ده کنه پورا چې هغه د اغه لاندې د ټیکنیکل کالج هم کار کوي او دین علاوه نور داسې عالمي ترقیاتي فندونه هم راځي نو هغه به ځکه خیری تاسو سره کنیکټ کوم په دې باندې به کار کو تاسو چاله درخواست ورکړی دی ډیر زیات ناظمانو لمر کړی ناظمانو لمر کړی د ټیک شو ان شاء الله په دې باندې تاسو په یو مملارم درته خیم تاسو په ریډیو باندې لګورئ صحیح ده میډم بم په خپل خبرو کې مهرباني موږ سره شرکت کولو خاص کومي زنانه داسي چې په خپل لګیا دي هنرمند دي او مختلف قسم له کپړو جامو باندې کار کولی شي د شیشې یا نور داسي هغه لګي خپل علاقو کې سنټر کولاول غوړي وغي دا و چې دا مونږ کم وخت ورکو چې هغه مونږ ته سناسه کوم ملاويږي نو نور جنہ کې به هنرمند کو او څنګه چې تاسو د مارکیټ سره د کنیکټ کولو خبرو کا دغه چې پالمي مارکیټ کې د لاس جوړ کارونه ډیر زیات خوخيږي او صرف لاره پکاري او یو ځل ټریک ملو شي بس بیا روان شي تکړه کارونه ګوري هغه داسې کې چې خپل گاونډي تم لاره خي مونږ چې کله یو مارکیټ وې نو چیرې د کې خر دام باندې زما سودا خرڅيږي نو زبل چاته کار وای نه خیم حالانکه ما د دې اندازه دینه لګولې و چې ما یو ځل ما ویل چې زه د بجلو د سامان دکان کولاوم الکترونکس ټیک شو نو ما ته چې کوم متعلقه کس نه ما مشوره واغستونه ما ته چې دا په چوکیادګار کې کوله نو مورته چې چوکیادګار کې دومره ډیر دکانونه دی چې په کم ځای کې ډيري الته وستا
مال خرڅیږي او په لویه پیمانه به ته کار کولی شي. نو په دې وجه باندې ضروري دی چې تاسو خپل غیر چاپیره څومره جنکې هم د هغه هنرمند کوي خو دا هم ستاسو خبره ټیک ده چې تاسو وخت ورکوي پیسې درته میلو شي. نو دوی څه کولی شي؟ زه خو ورته بیا خپل ایکسپیرینس باندې یم خو تاسو دا چې کومه زمونږ خور ده یا داسې کمې خویندې دي کور کې ناستې دي هغه کول غواړي داسې کاروبار. یو خو د دې سنټر کولول یو پروسیجر دی. تاسو چې څنګه وایي چې نازمانه ته به لیټر ورکوي حکومتي ادارې پسې به ګرځې راګرځې. انفارچونیټلی ډیر افسوس سره مونږ وایو چې د شینو کې ډیر زیات سفارش ودا شینه چلیږي ځکه چې سنټر یو د ارنینګ یو سنټر اداره جوړ شي کنه. خو زموږ اداره د لحاظ سره ډیره فلیکسیبل ده. یعنی داسې خزې چې کمې راشي چې د ایریا کې زموږ سنټر نه موجود نو ای فیسیلیټیټ کوي. زموږ ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل ټریننګ اتھارټي ده ټیفټا ورته وي KP ټیفټا دا دفتر دی په د هغه کې یونیورسيټي ټاون کې په اولډ باډا روډ باندې. نو زموږ چې کوم MD صاحب دی عبدالغفار صاحب هی از آلسو ان انجینیر دی. هغه ډیر زیات انکریج کوي خپلم د ټرایبل ډسټرکټ سے نو د پسمانده علاقې ترقی کې ډیر زیات انټرېسټډ هم دی او هغه کوشش هم کوي د حواله سره. اچھا دی خواتین کا فرض کا د طریقہ نه وشي نو د دې ډیر زیات مونږ داسې پریکټیکل هغه کړی دي ایکسپریمنټس کړی دا جنہ کې کمې چې خزې سکول واړي نو درې سلور یو ځای شي یو ته پیکو ورزي یو ته چې د کپڑے ګنډل ورزي بل چې د کشیده خولې کوي د کلی شپږو جنہ کې خزې یو ځای شي او یو سنټر ځان ته په خپل کولاو کی لکه سنټر ورته وای یا دکان ورته وای دا شی ډیر زیات افیکټیو هم دی او موږ د باندې ایکسپریمنټس هم کړی دي په کلو کې او خلکو کړي شپږو خزي هغه یو ته یو هنر ورزي یو ماشين والی لکه پیکو ماشين واغشتو یو چې د اورلاک ماشين واغشتو یو خزي دوه سلای ماشينونه واغشتي کې دوه خزي کینولې. نو دا کاروبار چې دی چې کم کاروبار تاسو وینئ کله وینئ چې یار د خلکو سره داسې غټ غټ بنگلي او دا هم داسې وړوکی کار نه سٹارټ شوي نو کلم وړوکی کار ته وړوکی مو وای اور سٹارټ والے ځان سره دوه کسانې یا ایون خپل یور یا خپل خوریانې یا اندروریانې دا کې نه وای د باندې زده کړو کې هنر بیا هم کله نزي کنن د کاروبار کامیاب نشو نو په بل ځای کې بده په بل ځای کې پکار شي. بالکل دا سلسله روانه یو په دې کې کامیابی د هر چا مقدر دی خو مسلسل مهنت ورته پکاري مسلسل مهنت او داسې کاروبارونه ډیر زمونږ مخې ته لاړل چې یو کس سٹارټ کړي دی دا د ریوډو سرویس شو ډیر سرویسز داسې دي چې یو کس سٹارټ کړي دی او هغه باندې بس لک خواري وکړه یو کاروبار کې به کلم غیر حاضری نه کوي خپل کار به خپل سترګو مخامخ په خلکو باندې کوي نو بس چې مهنت کوي اور یو اراده دی چې نن سبا خو تاسو خزو د پاره چې کم کور کې ناس دي سپیشلی چې کم پردو باندې سختي زموږ ټول پښتانه الحمدلله په دې لحاظ سره ډیر سخت هم دي او هغه د پاره ډیره خبره ده چې ټول بزنسز آنلاین شو کم شې چې تاسو جوړ کو دکان ته وړلو ضرورت نشته کپڑا د جوړ کړه فیسبوک کې یو پیج جوړ کا ځانته انستګرام کې ځون ته یو پیج جوړ کا لګ ډیرم چې په موبایل سو پیږي هغه تصویر واچي ورسره لاندې قیمت ولګي او د چې کوم سرویسز دي دا چې سامان وړي راوړي دي سره یو معاهده غونډه وکي چې جی زما سامان وړي په دې ریټ به وړي او د پاکستان پورا ایریا کې والله ته خلکو اوس چې د بار ملکونو ته چوکیل ته پاکستانیان ډیر دي انګلند کې استرالیا کې کمیز شلوار دلته نه جوړیږي التزی او خلک چې دی دلته په 3000 شی جوړ کې په 9000 په خرڅي. بالکل صحیح تاسو د سخت پورې ویل الحمدلله عمر سره تاسو بهر بعضی سيزونه خو زموږ داسې دي شي کنټروورشل نه زه دا وایم چې دا لکه دا فوتبال په ګډ ثینګ مذهب او دغه خپل یو لیمیټیشنز دی ویچ وی شود. نیکست کالر بو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی السلام وعلیکم السلام جی څوک جناب د کب زینا زه عمر ته تی خبرې کوم ني دلن کلی نه دا سسټر سمونه کوم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی زه دلن کلی نه خبرې کوم د عمر یتی دا تحصیل تل لهنګو ټیک شو جی ماشاءالله پروګرام ډېر ښایسته نایسته عمر ورېدلو او کلره خراغلو خو دا ویل غواړم کنه جی 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 او لکه زمونږ ګورنمنت های سکول دی د ولسم پورې ډېر لکه الله جالي مو کړلې کنه دې ته نسيان نه راځي. ټیک شو او دا مسلې خو تاسو علاقو کې لکه دی وجه د موږ له کومې د جنکې دی دا بیا سپراویټ داخلي وخلی بیا یو ځای بل ځای انټرنیټ ورکړي زبر تخپل ځخزانه غپېش کوم زما خپل بچي دا فرست ایئر کې ما کوات تستولې را صحیح پھر د میسانو په واجی کالج برډینګر سیستم موجود دی 10 پرې نا فرست ایئر سیکنډ ایئر خو دا فرست ایئر سیکنډ ایئر دی میسان نه وي. صحیح بالکل ټیک ده تاسو خبره بالکل پزې ده او یقینا زه دا وایم چې دا د تیر حکومتونو او د موجوده حکومت د په مخ سپېړه ده چې لکه په علاقو کې دي څومره داوی کوي کنه د کابینه په اجلاس نه پس یو غد سلسله راشي. جی وای خاصه علاقه د سرجی مونږ ولا کنه
ورسېدم زبردست غور کوي سہولت ورکوي خو صرف د ایجوکیشن دفتر طرف نه لکه موږ دغه دی چې دا په خپله ګوري چې یاره دا بورډینګ مزیدار دی او زیره منیټرینګ والا خو دا فسټ ډیولپمنټ ډول میسیانې دی بالکل صحیح. تاسو شکایت هم زه شریک کما او په دې باندې خبر هم کو ډیره مهرباني موږ سره د شرکت کولو چې تاسو سوال غواړئ نو وایي بس د روډ ته زما دغه غدي چې یو خو زمونږ خپل علاقې د خلکو هم سپیشلی د ټرایبل ډیسټریکټ خلکو ته چې کله وزیر اعظم یا وزیر اعلی ورشي نو باجوړ ته عمران خان صاحب راغله نو خلکو بجلی الته نشته باجوړ کې کنه لکه هارډلی 2-3 غنټه راځي په پورا ورځ کې نو چې تاسو کو سو واړ نو ورته 4G نو زموږ هم دا غلطی ده چې مونږ ایجوکیشن بجلی اول خټول ټرایبل ډیسټریکټ کې بجلی نشته ګیس نشته پکار دی مونږ دا شینه بیا به دینه پس ترقی راځي دینه پس به انډستریز جوړیږي الته به دفترې چلیږي چې کله سہولیات نه نوې زنه استادانه تختی بالکل یو خو سکیورټی نشته ټرایبل ډیسټریکټ بیا ورپسې بجلی نشته بیا ورپسې ګیس نشته بیا چې دی الته خزه کور کبا هغه پریخي تلی الته نوکری کوي هر قسم ته نو کایندلی هغه ماحول بهتر کولو د پاراول د مین فیسیلیټیز د پاره تاسو ټولو ته پکار د ټرایبل ډیسټریکټس کې کوشش وکړي چې او مین فیسیلیټی د پاره زه اکثر دا خبر کوم تاسو د 4G ذکر وکړو چې رویو کې بدلون انتهایی زیات ضروری دی لکه ما دا خبرو کا چې ټول خلک ډیماند کوي چې 3G 4G او موبایل سیګنل دی وي خو شکل هم د احتجاج خبره راشي نو بیا خلک موبایل ټاور نه پریږدي یعنی هغه یو کپنه ټاور دی هغه په 1 کروڑ روپے یا 1 خرب روپے یا 1 ارب روپے لګولې دي نو هغه ته د دې لپاره خو نه لګوي چې ته په تیل واچي او سوځي به هغه په ګټه د لپاره د ویننو مقصد دا او چې الته بجلی نشته او کاروبار نشته دا هر څه خلک پس باندې دي سب پیش کو مونږ ته 4G لګوي نو مدکه تاسو خبره چې دا سکولونه جوړ شوی دي بلډینګونه خرابېږي لګیا دي استادانه ورته نه راولي نو بس دی ایشوز کې دا زمونږه انفورچونټ بل دلته کې دا اهم خبره ده ګوري زه دا تاسو ته واضحه کمال لکه په باندې سو خاطر نه درنه نه په سو خفکیږي خو چې په دغه علاقو کې تاسو څنګه خبرو کنه چې یو مست سکیورټی نه یعنی مطلب دا چې هغه اوس ماشوم ته سبق خو خیاغي کې څه غلطی شته یا نشته یا تاسو پوېږئ نه تاسو د شعور لیول کم دی وغه تاسو غلطه ثابته کوي هغه وجلې کیږي او سم نقصان ورته رسیدل ته کې هو تاسو چاته پورته نشي کته دلته کې داسې واقعیت کیږي خو ډیر کم کوز او الته کې خو روزانه په بنیاد باندې دا شر رسوي نو که مونږ یو ښه ډاکټر یو ښه مثال تاسو الته کې خلک وجني لکه زه د مطلب هر کس دانه دی چې دا ټول خلک داسې دي خو میکسیمم رویه داسې دي نو په رویو کې بدلون ضروري فاټه کې کار کړي دي ډیر ټایم نو ماته اندازه شته یو خلته سخت غربت دی خزو ته سخت ضرورت دی چې هغه ته پکار دی چې سپورټ پلاو شي بالکل او بیا چې کمی خزې دلته نه لاړ شي نو ډیر زیات مشکلات ګوري کنه الته ورته خبرې هم کیږي او ورته پسې لکه بدمعشانو مربسي شي لکه ایشوزی کنه نو هغه جزې کا فرض کا هغه کیږي هم کنه یو خو ډپارټمنټ ته پکار دی چې جاب لګي نو پکار دی انشور کی چې هغه خزه بیا الته نوکری کوي ډېر خبرې لکه ډېر خبرې بیا د ټیبوز وای کنه هغه ځانم جوړی دي ځان نه جوړی دي او یو سلسله روانه کړی ده بهر نیکست کالر وګورو چې څوک دی مونږ سره السلام علیکم 524143 زموږ د ټلیفون شمیره او 09 د پیښور ایریا کوډ مونږ واپس خپل موضوع طرف ته راځو ځکه چې زمونږ اوریدونکو خو اومغه ابتدایي تعلیم طرف ته ځي یعنی مطلب دا دی چې میټریک کو دغه سکولونو کې مسلې د دې خبره کې خو دوی مرای نشته شک پکې نشته چې موجود دي دا مسلې او دا ډېره خبره پکې شو چې تاسو یې ما خپل لور کوارت ته استولې د تعلیم لپاره نو دا ډېره خپل خبره بهر د ټیکنیکل ایجوکیشن متعلق مونږه خبره کوو په بندوبستي ضلعو کې په بندوبستي علاقو کې چې څومره ممکنه کې داسې دي چې هغوی میټریک کړی دی ساينس دی یا آرټس دی د هغې متعلق چې کوم دی متعلقه ډپلومي دي چې کې د آرټس یا د ساينس په بنیاد باندې داخلي ملاویږي مارکس یا د نمبرو څه ټینشن څه ایشو پکې نشته اوس موجوده وخت کې چې کوم تاسو وایي چې اډمیشنز روان دي نو شرع سره روانه ده یعنی مطلب چې انتهایی کمه ده چې زه کم اورم کمه ده افسوسناک خبره دا ده چې لکه ادارې شته چې کوم ځای کې شته هلته بیا اډمیشنز نه کېږي نو دغه زموږ ریکویسټ دی چې ټولو ته چې ګوره زه بار یو شی ډېر زیات غکومه چې جنکه چې کم پکور ناسي نن نه سبا نه خوده مکبه سه بد وخت پر راشي نو هغه بیا خپل لاسونه خو ته حیرانی چې په دې باندې اوس مونږ سوکو نو کایندلی بجای دی چې شر فساد کې بل رسپریوزي او خزي هم کافي کیپبل دي د شر فساد جوړولو نو اټس ګډ ټو کیپ them busy دا سه ځکه کې ولګوي چې هغه ځکه دې زدکړم کوي او دینم عزت کوي او دین او دنیا دواړه ډېر ضروری دي نو سپیشلی د علاقو کې زموږ اډمیشنز ډېر کم دي مونږ غواړو چې جنکه راشي ما تاسو چې هاسټل فیسیلیټی شته انتهایی انیبلینګ انوایرنمنت دی د خزو لپاره زموږ ټول پردیدار خلک دي سپیشلی پرده مونږ ډېر زیات میډم هم ډېر زیات انکریج کوي نو چې څومره کسان انټرسټډ دي نو اوس دا ټایم دی د روزو کې تر جولای اینډ پورې بلکې اگست پورې هم کنه
نو تاسو اډمیشنز کولای شئ. فون نمبر دې زمونږ هغه به تاسو ته زما اینډ کې ووایم. بالکل صحیح. نو بیا به تاسو یې باندې کانټیکټ کولای شئ. بالکل صحیح. لیکن فور اډمیشن زمونږ سره سیټونه خالی دي او جنکه نشته جی الټا حساب راو. بالکل صحیح. او یقینا چې ډېر جنکه په دې حواله باندې ګیله کوي چې مونږ ته مختلف ګورنمنت کالجونو کې په بي اس کې اډمیشن نه ملاويږي او په نمبر کې ورته ناستي وي. نو باید دا چې دا تاسو هغه باندې ځان تکلیف کې کوي نو دا آسان او بهترین لار خپل کوي. نیکسټ کالر ګورو چې څوک دې موږ سره چرته نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خسر رحمان صاحب څنګه یې؟ مهرباني جی څوک جناب او کوم زینا؟ دا خور تم در سلام کوم. وعلیکم السلام. ډیر خسته پروګرام راوړې او ډیر خسته ټاپک دی. الله خوشاله او ولره چې د کوم د ملک لپاره دغه ساتي کنه دا ډیره خبره. زه دا دغه کوم لکه دا ډیپلوما خو دې دلته کې دغه ورکې دغه کنه یو جنې لکه لسم نی پاس کړي او دا تقریبا هم اتمه پوری نوغه جنې پکې اغشتې شي. لکه په دې باندې خبره کو تاسو ووري ښا او کنه ما ول ګورک داسې تاسو علاقه کوم یو دا علاقه کوم یو دا زمونږ نصر باغ روډ باندې زی علاقه. بالکل صحیح. په دې باندې خبره کو تاسو ووري خو څه چې ای د لپاره سل افر شته دی یا ډیپلوما کې خو خیر ناممکنه ده ځکه چې ای د لپاره میټریک ضروری دی خو همدارنګه هغه د لپاره سلاره لټولې شي. په دې خبره کو اچھا ورور ملک دلته کې څه کیږي نو خیر دلته کې لږ داخله ولا سره واخلي لکه جوخته کنه دلته تاسو ووري په ریډیو باندې. جی زما تاسو ته دا ریکوست دی چې اول خو کله هم جنرال ایجوکیشن نه بچي ما اړوي او باسه ما فرض کس داسې ریزن وجې نه د سبق پرې خوستو مینس کې نو کوشش کوي چې پرایویټ حکومت ډیر زیات انکریج کوي. پرایویټ هم داخلي کیږي د میټریک د لسم پرچی چې دی پرایویټ خلکو پاس کړي هم دی او زما مور هم پاس کړي دا نو دا پاس کیږي اسانی سره. که فرض که تاسو وایي چې د ایجوکیشن بالکل مخه نشته او میټریک نشي کولی لسم نشي کولی لسم ما تاسو وایي چې پرایویټ هم کولی شي صرف چې تاسو داخله فارم بورډ ته ورډې او د دې ایز ا پرایویټ کینډیډیټ داخله وکړو نو لسم وګي. لسم ډیر ضروری دی. لسم نه بعد تاسو ته ایون د کلاس 4 نو کریم نن سبا په لسم د کلاس 4 مطلب دا چې هغه د چه او د روټه والا کس چې هغه نوکری هم نن سبا حکومتي ادارې کې لسم غواړي. لسم که فرض که نه کړي اول په لسمو کې که فرض که تاسو چې هغه مخه نشته نو بیا دا 6 months کورسز ما تاسو ته وی چې نن سبا دنیا زمونږ د یو ډیر غټ هغه ته وی یو کس ته لاهور کې دا ټریننګز ورکوي آنلاین ټریننګز نو هغه ډیر زیات مشهور دی. د ای کامرس والا ورته وی د ای کامرس والا په نوم باندې فیسبوک پیج دی. اگر اغلی او د جنکو ته دا وی چې نن سبا مونږ د میټریک پرې د جنرال ایجوکیشن د مفعول بچیو باسلی دي په دې مې وباسل چې زوایم چې دی هنر زکی او دا آنلاین چې کوم غد کورسز دي دا اوکیم او چې د نن سبا ټوله دنیا چې د په آنلاین بزنسز باندې خاطر د یو کپ تاسو کور کې پروت تصویر ته وباسه آنلاین تصویر واچي هغه شي خرڅ یو خو پردې کار دی. لکه زه تاسو ته بار بار دا یو شی زمونږ د پښتنو د کلچر سره او د اسلامي مذهب سره ډیر نږدې لکه دا دی چې تاسو به بار وتل پکې نشته د خزو د پاره دنه کور کې دنه کاروبار د څه شی جوړ کو فرض ک بالکل انپړه د هغه هم کولی شي. لکه زما دی کې څه لیمیټیشن نشته. ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل ادارې کې چې کم 6 مهینه کورسز دي شپږ میاشتې کورسز دی کې مونږ تعلیم اکثر نه ګورو. صحیح. هغه ارچا د پاره او کرایټیریا زی خو مونږ کوشش کوو چې هر قسم ته خزه سپیشلی چې کمی خزه کونډې دي یا چې دی یتیمی دي داسې جنکه چې مینس کې تعلیم پرې عمر زیات شوی هغه سپیشلی مونږ انکریج کوو ته مونږ زیات نمبر ورکو چې هغه راشي. مطلب دا چې شپږ میاشتو کورس کې هیڅ چاته مطلب لیمیټیشنز نشته. بالکل صحیح ده. اوریدونکو زمونږه خبره تر روانې دي او یقینا چې تاسو مونږ سره خپل شرکت باوري کولی شي. فیسبوک بندو خاجي فیسبوک والا چې څومره هم زمونږ اوریدونکو او کتونکو دی ته په مخه په ریډیو باندې زمونږه خبره ترې روانې وي تاسو مونږ سره شرکت کولی شي په 52544143 یعنی 524143 باندې 09 د پیښور ایریا کوډ دی. فیسبوک